दाغی دپاره اصل ده. نو تمام قرآن مجید په سوره فاتحه کې اجمالا پروت دی، ځکه دې ته ام الکتاب وایي، دې ته سورة الکنز وایي، دې ته سورة الوافیه وایي، دې ته سورة الکافیه وایي، ځکه د قرآن مجید تمام علوم په دې سورة فاتحه کې اجمالا پراته دي. د قرآن پاک د علومو خو صحت نشته. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. جميع العلم في القرآن لكن تمام المنى فقرآن مجید کے موجود دی تقاصر عنه أفهام الرجال. دخل کو فهم داغینا کوتاہ ہے. شانور شاہ رحمت اللہ علیہ وی ہر رمضان کے دا قرآن مجید تفسیرون گورما او هر دل زما په ذهن کې د تفاسیر د وجنا د قرآن مجید د آیاتونو نوی نوی معنی هغه ذهن ته راځي. نو قرآن مجید خو یو سمندر دی د ملغلرو نه ډک دی، لیکن بیا هم اجمالا په قرآن مجید کې 15 علمونه موجود دي. 15 علمونه ملخص. یو علم الاصول د قرآن مجید کې، او بل علم الاحکام دی، او بل پکې تذاکیر ثلاثه دي. شاہ ولی اللہ صاحب په حجت الله په فوز الکبیر کې لیکي. الفوز الکبیر د شاہ ولی اللہ صاحب کتاب ده، باغی کې د قرآن مجید علوم اجمالا ذکر دي. ناغوی جمیع ما فی القرآن لا یخلو عن 5. قرآن مجید کې چې څومره مضامین دي هغه په دې 5 کې مندرج دي. یو علم الاصول، دویم علم الاحکام، او دریم تذاکیر ثلاثه. قرآن مجید کے 3 تذکیرات بیانیږي. تذکیر بآلاء الله، اللہ تعالی خپل نعمتونه بیانوي چې انسان پتا باندې ما دادا انعام وکړلو. او سورہ رحمان کی دا اکثر نعمتونو ذکر ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے پیریانو بنی آدمو، ربکما کی دا تسنیہ صیغہ دا انس او جن تدا، یا معشر الجن والانس. فبأي آلاء ربکما تکذبان. اے بنی آدم و پیریانو، دا اللہ تعالیٰ دا کم کم نعمت تکذیب کوئی. اللہ تعالیٰ در باندې څومره نعمتونه وکړل. نو قرآن کی تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ خپل نعمتونه انسان تخی چې ما در باندې دا انعام کړی، دا انعام می درته کړی دی. او دویم تذکیر بما بعد الموت، د مرګ نه پس پس کې مرګ دې را روان دی. دنیا کې خو به ته ځان خلاص کی په رشوت باندې، او مجرم په رشوت باندې ځان خلاص کی، په سفارش باندې یو سړی د جیل نه راوځي، په زور باندې کله نه کله یو سړی ځان خلاص کی. لیکن هلته کې د مرګ نه پس پس کې تذکیر بما بعد الموت، د مرګ نه پس په د قبر عذاب در باندې راځي، هغې نه به ځان څنګه خلاصې، د قیامت پر ورځ به د جهنم په عذاب کې مبتلا کېږي، د هغې نه به څنګه ځان خلاصې. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. جو سڑے مر شو بیا مارام بیا نو چرته بدی. نو قرآن تذکیر بما بعد الموت هم بیانوي، او تذکیر بایام الله هم پکې ده. قرآن مجید کې 3 تذاکیر دي. تذکیر بایام الله، نوح علیہ السلام قوم ته تبلیغ وکړو، او قوم د موسی د نوح علیہ السلام خبرې ونه منلې، الله تعالی په طوفان باندې ټول غرق کړ. تاسو هم که د رسول الله خلاف کوئ دغسې به غرق شئ. د لوط علیہ السلام قوم باندې عذاب راغی، د پیغمبر خبرې ونه منلې. د شعیب علیہ السلام په قوم باندې عذاب راغی. قصص الاولین مواعظ للآخرین، د رستنو خلقو د پاره د مخکینو خلقو کیسې نصیحت او عبرتي. یہ دوئی تذکیر بایام اللہ. نو جمیع ما فی القرآن لا یخلو عن 5. قرآن مجید کی علم الاصول بیانی گی، قرآن مجید کی علم الاحکام بیانی گی، اور قرآن مجید کی تذکیرات ثلاثوی، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بما بعد الموت. علم الاصول دا سلور خبروں تو شامل ہے. قرآن کے علم الاصول بیانی گی،
اصول مراد اصول اربعه دي په قران مجید کې د توحید مسله بیانېږي. الله تعالی وحده لا شریک دی او د الله تعالی سره په ذات او په صفاتونو کې څوک هم شریک نشته. بیا د هغې دپاره دلایل بیانېږي، هغې دپاره دلایل بیانېږي. و الهکم اله واحد لا اله الا مخکې ان دلایل دي دا مدعا دا و الهکم اله واحد. الله تعالی وحده لا شریک دی، لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دلائل سری ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار او والفلك التي اوږده دا ټول دلائل دي. او دلائل بیا په دوه قسمه دي، کله دلائل عقلی وي او کله دلائل نقلی وي. دا د توحید دپاره قرآن کې بیانېږي. دا ډومبنی اصل دی. دویم اصل د رسالت مسله ده. قرآن مجید کې د پیغمبرانو د رسالت مسله بیانېږي. مونږ نوح علیه السلام پیغمبر لیږلی او ورته مو ویلي چې قوم د عذاب نه ویرو، ورنه طوفان به راشي. طوفان د هغه معجزه وه. موسی علیه السلام مو لیږلی و چې ویروه فرعون او د هغه ملګري، او موسی علیه السلام ته مو دلایل ورکړل د لاس او د عصا. موسی علیه السلام به دا ښی لاس دلته داسې کېښو، فاذا هي بيضاء للناظرين، د نور په شان به ځان ته برېښېدو. امسا به یې وغورځوله، د هغې نه به غټه اژدها جوړه شوه. په سمندر به یې وواله، هغې کې به 12 لارې جوړې شوې. په کاڼي باندې به یې وواله، هغې له به 12 چینې جاري شولې. دې ته وایي اصل ثاني د رسالت. قرآن مجید کې د پیغمبرانو ذکر دی او د هغې د معجزاتو ذکر دی.